د روجې د فرضیت مقصد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی هر عمل د بنده چې دی دا د بنده د پاره یعنی د ځان د پاره کی نفع به دته هر عمل د بنده چې دی وی دا د بنده د پاره دی یعنی نفع به بنده ته میلاویږي خو صرف روجه چې دا د بنده د پاره نه ده. اللہ پاک وی فرمائی چی الصوم لی و انا اجزی بیہی اللہ وی روجہ ما دا پارا دا و دا روجی بدل بزور کو یعنی دا روجین علاوہ چی سمر اعمال دی نو دا دا بند دا خپل پیدی دا پارا دی و اللہ وی روجہ ما دا پارا دا و دا روجی بدل بزخپل باندی ورکو. دا دی مقصد علماء داوی چې د دې مطلب دا دی چې روجه زمو د بنده په منځ کې راز دی که دی پټه ساتي نو دا د ټول مخلوق نه پټه ساتل شي بل عبادت نه پټیږي او روجه پټیږي. تو اوس اودس کوي غسلخانې ته ننوتلی او یو ګوټ اوبه وڅکي دا قرآن مجید اوچت یو ګوټ اوبه وڅکي نو چاته پته لګي چې د کوجه ده که د روجه ده نکته یو ګوټ اوبه اوسکي نو بندیانو کې یو تنوم نه پوهیږي چې د نن کوجه ده او د روجه نشته. نو دا روجه د بنده او د الله په منځ کې یو راز دی نو ځکه الله وی روجه ما د پاره ده او د روجې بدله به زه ورکو دا ما د پاره ده دا زما او د بنده یو راز دی. نو زمونږ د پرون نه د الله سره د راز ورځې شروع شولې د پرون نظمون د الله سره یو راز شروع شو دا راز به برقرار ساتو دا د الله سره یو راز دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی للصائم فرحتان الله وی روجدار لما دو خوشحالی تیاری کړي دي دو خوشحالی دا راز پر راز کې اوساته ما دو خوشحالی تیاری کړي دي. یو خوشحالی ما خام د روجه ماتی په ټیم کې میلاویږي چې سړی ټول ورځ روجه‌ای او د ماخام وخت داخل شي د الله حکم وشي دا د ماخام وخت نه دی دا د الله حکم دی بس د الله حکم وشي په غونډه دنیا کې مسلمانان خوراک تلاش کی یو دا څومره غټه خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانان دي هغه خوراک تلاش کی ټول ورځ روجه په دغه ټیم لاس کې خوراک نو دا څومره خوشحالي رالاله. نو یوه خوشحالي په وخت د روجه ماتي کې ده او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه الله وی چې کله دا بنده زما سره ملاقات کی چې ما سره میلو شي نو یوه خوشحالي هغه ټیم ده یوه دا ده نو پر روجه یوه خوشحالي الله راکي او یوه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د خپل رب سره ملاقات وشي نو دویمه خوشحالي به هغه وخت کې ده هغه خوشحالي ده. نو روجه یو عظیم عبادت دی ډیر عظیم او لوی عبادت دی ډیره د خوشحالۍ میاشت را باندې راغلی دا د الله سره یو راز دی تاسو ته به پته ولګي. راز ځکه دی چې کله سړی روجه ونیسي نو د معده خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه وي. نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي دغه بدبویي چې د روجهدار د خولې نه ځي دا ماته د مشکو نه زیاته محبوبه ده ستا د خولې بدبویي او ماته د مشکو نه محبوبه ده ځکه دا د معدې د خالیوالي د وجې نه ده او معده دې ځکه خالي ده چې خوراک نه کوي خوراک ځکه نه کوي چې زما یو حکم دی چې کتب علیکم الصیام ما روجه فرض کړي خوراک به نه کوئ بس دا د الله حکم ما ته متوجه دی. اوس سوچو کوي په تمامي دنیا کې د مسلمانانو روجه ده نن خوراک تو څوک نه لاس کوي اوبه شته او ګوټ نه کوي خوراک شته او نه یې کوي وایي دا د الله حکم دی. نو الصوم لی و انا اجزی به الله وایي د دې روجو بدله به زه درکو. علما وایي د دې یو مطلب دا دی چې د نور اعمال بدله به الله د فرشتو په لاس ورکي او د روجې بدله به الله وی زه خپله ورکم
روجی ما د پاره نیولې دا زما سره یو راز و. دویم علماوی الصوم لی وانا اجزا به. یو روایت دسی دی نو د دې معنی بیا دا ده چې روجه ما د پاره ده او د روجې بدله زیما د روجې بدله زما ذات دی. زه به خپل ذات درکم د روجې بدله کې. نه یې خوشحاله روجتیانو الله وی ما له روجه نیسئ وانا اجزا به او د روجې بدله زما ذات دی. څه مطلب دا دی چې ته ما د پاره روجه ونیسه او د روجې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم. زه به دیدار درکم که نه ما به ووینې په جنت کې د دې روجې په بدله کې. دا معمولی خبره نه ده. دا روجه زمونږ ده په دې به د الله زیارت میلو شي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. په دې روجه خو الله نه میلاوي. په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي. د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. د سترګو روجه نشته دی. ټوله ورځ فیسبوک آن دی. په موبایل بربند تصویران کاته دي. نو د سترګو خو روجه نشته. نو لاړه روجه ډال دی خو نبی علیہ السلام وی ماته یې نه کوي. ګورې دا ډال دی. په دې د شیطان سره مقابله کیږي او خیال کوي ماته یې نه کوي. ګورې دا ماتیږي زمونږ نه. دروغ ماتي غیبت ماتي. په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی. نو د سترګو روجې م لاړلې. اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي. د نن نه بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک نه ګورم. دا د فیسبوک میاشت نه ده. دا د قرآن میاشت ده. جبریل امین به راغې په روجه کې د امام الانبیاء سره به د قرآن دور کو. د قرآن دور به کو. قرآن به لوستو. نو څنګه دور به کو؟ قرآن خو ولا پوره نازل شوی نه و. نو علماوی چې څومره به نازل شوی هغه به ورسره اړو. یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو. نو چا کم به نو نازل شوی هغه به تی بیا الله ییر کو. ځکه به وروستو نازلېدو. خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو. قرآن به لوستو. نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روجه کې. دا د موبایل نه بالکل واړو. ځوانانو سترګې واړو. دې قرآن ته یې داسې متوجي کو. وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري. که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي. چې روجهدار یو سترګې په قرآن لګي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله زمونږ د کور زنانو به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1516 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې. ډوډۍ پخوي 15 پارې د قرآن تلاوت کوي. پېشمني له تیارې کوي 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي. زنانه او څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیاري چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړې او ماښام سړي له روژه ماتې تیاري چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیاري چې 10 پارې قرآن لوستلی. څه شو هغه کورونه څه شوې هغه زنانه موبایل ورک کړل. هر څه د قرآن تلاوت ورک ورک. ځوانانو قرآن تلاس کوي. بالکل د موبایل او فیسبوک او یوټیوب نه احتراز وکړي. قرآن تلاس کوي. دا د قرآن میاشت ده. دا د قرآن میاشت ده. نبی علیه السلام او جبریل امین به دور کو د قرآن. د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن دور کوئ. د قرآن دور کوئ. قرآن په مخه یو بل ته اوروئ. وایي دا د دور میاشت ده. او جبریل امین به د نبی علیه السلام سره ډېر ډېر میلاوېدو. چې ډېر ډېر به ورسره میلاوېده نو د نبی علیه السلام به ورسره سخاوت هم ډېر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه السلام به په روژه کې دومره سخي شو دومره لکه دا تیزه هوا. تیزه هوا څنګه زر خورېږي څومره خلقو ته نپه ورکوي داسې به نبی علیه السلام دا نپه خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به یې داسې سخاوت وکړو. د روژې میاشت د سخاوت میاشت ده. دا د قرآن میاشت ده. دا د غریبانانو د تپوس میاشت ده. دې کې سخاوت سیوا کوي. دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي.
دی کې به قرآن لولو ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کې او قرآنونو ته لاس کوي چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته کو ډیر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ اولو لسو کې یو د قرآن ختم منځنو لسو کې یو د قرآن ختم اخیره عشره کې یو د قرآن ختم نو چې د اختر په ورځ الله بدلی ورکوي یوم الجائزه د انعام ورځ را روانه ده هغه د اختر ورځ ده نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموي نو یا الله ما 3 پیری قرآن ختم کړی و یوه پیره ته راوکي او 3 پیری دسي یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر وي نو مونږ وایو اسانه روژه ده څنګه اسانه ده مړه وایي سحر ودشم جو ماسپښین مانځله راپاسم او چې ماسپښین ګرځم را ګرځم جو ماښام اذان شوي ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله وي بس صحیح ده د اختر په سار په تمه اوسه تا ته به د خوب اجر میلاویږي د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي نو ته به د خوب اجر غواړې ته به د خوب اجر غواړې دا د ځان ستړي کولو میاشت ده ځان ستړی کوي ستړی دا څه خبره ده ماسپښینه پورې ودویمه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله ریلیکس تېره نه شوله د الله د رحمت نه محرومه شوې محرومه حدیث مبارک کې راځي بختور صحابو نبی علیہ السلام صحابو ته وی د جنت مختلفی دروازې دي کنه یو د صدقې دروازه ده نو چې چا صدقې ډېرې ورکړي به په هغې داخلیږي یو پکې د روژهدارو ده یو پکې د مونځ کوونکو دغه دروازه ده چا چې نفلي مونځونه ډېر کړي جو هغه به په هغې باندې داخلیږي او یو پکې د روژهدارو دروازه ده وی باب الریان ورته وی ریان د هغې دروازې نوم دی وی په دې به صرف روژهدار داخلیږي صرف روژهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روژې نیولي اومې ورسره نور نفلي روژې نیولي اگر روجدار بپاغی داخلی گنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی دا اللہ حبیبہ دا خو ټول د خیر دی کپاره دروازه سوک داخل شو خوی دی سی کس پپکی چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکړي لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي مانځه والا ته به د مونځ کوي وی د الله حبیبه داسې به پکې چې هره دروازه به ورته اواز کوي دسی کس په پکې چې اره دروازه به رابلی نبی علیہ السلام ورته وی وارجو ان تکون منهم زما امید دی چې هغه بتی زما امید دی چې هغه تی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارجو ان تکون منهم ز اراد امید ساتما چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا 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 تا ته به هره دروازه اعلان کوي تا ته به هره دروازه آواز کوي ډېره مبارک میاشت را باندې راغله حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان چې کله رمضان راشي لکه اوس راغې نو فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې الله کوله وکړلې رازی وی د جنت دروازې کولاو دی رازی ځوانانو اے ګناهګارانو ټول رازی ټول فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولاو دی رازی مافیان غواړي رازی منځونه کوي وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې بند دي بس هغه بند شولې سمره د رحمت میاشت راغله سمره د روغ او د صلح میاشت راغله ای ځوانانو دا د جوړې میاشت راغله دا د صلح میاشت راغله دا د الله سره د روغ میاشت راغله روغ کوي د روژه ماتي په ټیم هم کوي او د ماسپښین هم کوي چې روژهدار یې نو الله روغ کوي دا د الله سره د روغې میاشت راغله روغی وکو روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي نه دا روغه نه ده دا روغه کوي روغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی ما من شیء احب الی الله من شاب التائب نبی علیہ السلام فرمائی
وی رب العالمین وای چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده. ځوان سړی وایي یا الله میری توبه، دا الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي، ځوانان به کله توبه وباسي. ځوانانو میاشتر باندې راغله، ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي. دا د قرآن د ختم د پاره دي، کینم بم نه په ولاړه به قرآن ته ودرېږم. مال الله ځواني راکړي، بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي، بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی، جاړې به جاړې به. نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي، و الله چې روغ وم نو ولاړ به وم، خو اوس بیمار یم، نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي. نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی، بس توبه وباس. د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته، او اول عشره شروع ده د رحمت میاشته، دا رحمتونه راوریږي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعاګانې غواړئ، درود شریف زیات وایي اول عشره کې. چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا، الله تبارک و تعالی په 10 رحمتونه راولیږي. د یو درود په بدله کې 10 رحمتونه الله را لیږي. نو چې ته 1000 پیرې درود شریف ووایي نو څو رحمتونه راله؟ 10,000 رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل. او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی، دا څومره لنډ درود دی. دا 1000 پیرې ډیر په اسانه کیږي. نو چې دا 1000 پیرې ووایي نو 10,000 رحمتونه در باندې د الله د طرف نه راورېدل. دا د رحمت میاشت ده، رحمتونه راوریږي. د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. ډیره د برکت میاشت رالاله، ډیره د رحمت میاشت رالاله چې ضایع رانه نشي. عبادات پکې وکړو چې ضایع رانه نشي. بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب، د خپل وس مناسب. نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو روجدار له د روجماتی انتظام وکړو، یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري، د دغې روجهدار عمره اجر الله تعالی درکو، ستی ټول ګناهونه معاف کړل، او چې یو غلام دی د الله په لار کې آزاد کړ، چې یو کس تا په مال روجه مات. نو صحابه خو غربو نو، صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو. نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده، دا په یوه کجوره باندې ده، دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي، خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي. نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکئ، لږه لږه برخه. ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که، نیم کیلو بل له ورکه، نیم ځان ته پرېږده. خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي. بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله، نو یو دې د خپلې روجی اجر شو، بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده، د هغه د روجې مره اجر ستا وشو. نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي، او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه، تا ته د 2 روجو اجر، چې 3 ماته کړه نو د 3 روجه دارو اجر، 4 ماته کړه نو د 4 روجه دارو اجر. نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ، هر ځای کې خپله برخه ورچوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائما، چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې، په یو روجهدار د روجماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې، د روجماتي انتظام یې ولې وکړو، هغه راولګېد روجه یې ماته کړله. دا څومره اسانه خبره ده. یوه ډبه شربت چاله واله، یوه ډبه وله واله وایي ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماته وه، دا ما د ثواب په نیت اغوستې، نور مې وس کېږي نه، دا یوه ډبه مې د وسه وه، جدا مې واغوستل.
خو مهرباني وکړه زما په دې روژه ماتوه که نه. نو ومن سقا صائمن، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روژهدار باندې اوبه اسکولې د روژه ماتي په ټیم کې، سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه. وی الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ اسکئ، یو ګوټ. ناسته چې په روژهدار باندې ګوټ اسکئ، دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي، د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي. او الله به ورله زما د حوض نه ګوټ ورکړي، او داسې ګوټ به لا یظمأ حتی یدخل الجنه، چې میدان محشر کې هغه ګوټ اسکي نو چې د څو پورې جنت ته نه تللی بیا به پې تنده نه راځي په میدان محشر کې، بیا پې تنده شته نه چې زما د حوض نه ورله یو ګوټ ورکي. د میدان محشر څومره سخته تنده، څومره سخت حالت به وي، څومره سخته تنده به وي، په هغې کې به ورله الله زما د حوض نه یو ګوټ ورکي چې څو پورې جنت ته نه دی تللی په ده به بیا تنده نه راځي. نو دا ګوټ د روژه ماتي په ټیم کې چاله د ګوټ ورکولو په بدله کې دی. هی د یوه ورځ ووتله که نصیب کیږو نښې ورځې باقي پاتې دي، نښې ورځې دي باز چې دا روژه ختمه شي دا دغه به ختم شي، دا برکات او دا رحمتونه او دا اثرات په ختم شي، دا لږې ورځې دي. ځکه نن خبرومه چې یوم الجائزه را روانه ده د اختر په ورځ، بدلی به تقسیمیږي. بیا به وایي مولي صاحب نو خبر د اول نه نو، مونږ خو ټوله میاشت په موبایل کې تېره کړه، مونږ خو ټوله میاشت په خوب کې تېره کړه، مولي صاحب نو خبر. ځکه نن خبرو چې اولې ورځې دي ونښلی د قرآن دومره تلاوت وکړئ چې دا ملک در باندې وګرځي. بس لولی قرآن په مخه د قرآن ختمونه کوئ، جماعت ته راځئ. تراوو ختم هم بیګا شروع شوی دی، بیګا مونږ یوه سپاره په دې بنیاد وي که مونږ وی چاته پته نه نو چې کم ځای ختم شروع ناراسته مه کوئ، لنډې تراویړو تصور مه کوئ چې یو ختم وکئ بل ځای اوږدې وینئ، هلته ورځئ. دا په شمار ورځې دي، په شمار 29-30 ورځې دي چې لنډې تراویح پکې اډونه کوي، د بی اوږدې ګورئ. جومات کې ختم وشي نه میلاویږي، حافظ قرآن په بیټک کې ودروه، خو وایي لنډې راله خوند نه راکوي، ماله به الله بدله راکوي د اختر په ورځ. نو چې ټولې تراویح مې اوږدې کړي چې الله یې راله اجر راکړي. نو دا د لوټ مار میاشت ده. حدیث مبارک کې راځي چې د رمضان میاشت شي د الله ر طرف نه آواز وشي، وایي سیالي کوونکي را مخامخ شئ، میدان ته شئ، د عبادت سیالي کوونکي را میدان ته شئ، دا د سیالۍ میاشت را میدان ته شئ، میدان ته شئ، دا د عبادت د سیالۍ میاشت ده. الله دې مونږ ټولو له د صحیح عبادت توفیق راکړي، او الله دې زمونږ د ټولو دا روجې خپل دربار الهي کې قبول کړي. څومره کوشش ترنه کېدلی شي وږو له ډوډۍ ورکوئ او بربندو له جامې ورکوئ، د قرآن تلاوت کوئ. دا درې صفته په رمضان کې ډېر خوند کوي که نه؟ دا په عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا درې صفاتو دا په رمضان کې ډېره مزه کوي که نه؟ بربندو له کپړې ورکول، وږو له ډوډۍ ورکول، او د قرآن کریم تلاوت کول. قرآن ځان سره ګرځوئ، یې ځان سره یې ګرځوئ په مخه چې موقع میلاویږي قرآن قرآن قرآن. وږې اینه ډوډۍ ورکوه، بربند اینې هو کپړې والا. زه اختر له 2 جوړې لم، یوه ستا شوه یو به زما شي. نو دا عثماني صفات دي. روژه کې په دې عمل کول ډېر خوند ورکوي، ډېر خوند. نو چې ورسره د خپلو روجو سره د غریبانانو هم لږ سوچ کو چې ماښام روژه ماتوئ نو لږ سوچ کوئ چې ما کره په دې درستخان دومره لوښي پراته دي. او زمونږ کلي کې پلانکې خو یتیم دی، د هغې په درستخان به یي، د پلانکۍ ښځې خو خاون مړ دی، یاره هغې کره به نن ماښام چوله وي، هغې کره به ماښام کجوره وي، هغې کره به د ټانک شربت وي. نو زه چې دا خلق ځان نو چې ماښام کېنئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ، دا یوازې مه خورئ، په دې یوازې غرې مه ږدئ، لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ.
او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ په دغه ټیم الله دعا قبلي ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ پابندي ولګوئ پابندي په دغه ټیم کې الله دعا قبلي بس ځان له خوشي ځای کې کښېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا الحمد